السلام علیکم. د اسرائیل ایر فورس او امریکای سنټرل کمانډ په یمن کې په الحدیده پورټ باندې فضایي حمله کړې ده او هغوی څلور ټارګټ وو. یوې هلته کې پاور هاوس و، یو ایرپورټ و، یو د آرمي بیس و او یو د آیل ډیپو هغه یې نشانه کړي دي. د دې حملې دپاره هغوی ته فضایي چې دی فضایي د کم ملکونو حدود استعمال کړي، نو یا مصر دی او یا سعودي عرب دی. خو میډیا ریپورټس وایي چې مصر ولې اجازت نه یې ورکړی، نو مطلب دا چې بیا سعودي عرب استعمال شوی دی. ته اندازه وکړه چې مسلمانان د خپل رور مدد نشي کولی، نو د هغه د دشمن لاس مضبوطول هم وله نه دي پکار. خو په دې کې یو مسله ده، مونږ اکثر وایو امت مسلمه، نو امت مسلمه عام مسلمان خو مني، خو دا مسلمانان حکمرانان د دې خلاف ورزي کوي او دغه زمون کمزوري ده چې 57 اسلامي ممالک دي او یو اسرائیل ته د جواب ورکولو نه، ځکه چې هغوی په دې اسلامي ملکونو کې خپل دومره ایجنټان برتي کړي دي چې هغوی غږ نشي کولی. نو اوس په یمن نه مخکې په لبنان حمله کړې وه او د لبنان نه مخکې په فلسطین کړې وه او په ایران کې د حماس مشر چې و اسماعیل هانیه هغه نشانه کړی او په لبنان کې د حزب الله مشر حسن نصر الله نشانه کړی. نو هغه خپل کاروایانې کوي، ښه ډاډی کوي، امریکا سپورټ دی ورسره او دوو عربو مسلمانانو 57 ملکونه ګیدړان دي. ستاسو څه خیال دی؟ سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.